یو کتاب دی فضائل الاوقات، امام بیهقی دا کتاب لیکل دی فضائل الاوقات په نوم باندې. پاغي کې دا خبره موجود ده چې کوم یو خلق ک نارینه دي ک زنانه دي او پر رجب المرجب دا کوم میاس روانه ده چې پاغي کې روجي ونیوي یو نیوا دوی ونیوي څومره د اغه وسو. فضائل الاوقات کې امام بیهقی رحمت الله تعالی علیه لیکلی دي چې په جنت کې دغه انسان د پاره خدای پاک یو عظیم الشان محل تیار کا، یو عظیم الشان محل تیار کا. او چې فرشتو ته څو فرمایي چې دا محل دا د هغه انسان دی چې الٰه العالمین د رضا لپاره بغیر د تخصیص نه، چې تخصیص یې نه کړی، الٰه العالمین د رضا لپاره یو دوا لشل روزیا پر رجب المرجب کې نیولې دي. اے فرشتو دا عظیم الشان محفل کله چې اخرت لدا انسان راشي د هغه روزو په انعام کې دا محل دغه انسان لور کړی تاسو. دی وجنا ثواب یې زیات دی. عبادت ته تنبشي، عبادت وکړي، اجر یې کم از کم دوګنا دی. څومره تاسو ذکر اسکار کړی شي، تلاوت کړی شي، درود پاک ویلې شي، خیرات صدقات کړی شي، خصوصا کنه کې نشه کړی ګنا نه خو په کې ځان اوساتې کن، کم از کم ګنا نه په کې ځان اوساتې. الٰه العالمین دا ډېرې د حرمت والا میاشتې دي. الحمدلله موت په زندګۍ کې یو ځل بیا رالی، خدای پاک راله مقرره کړه. الٰه العالمین د داسې شعبان راولي، بیا د خدای پاک هغه د ټولو د میاشتو سرداره رمضان کریم د خدای پاک راولي. دغه ټولې میاشتې د خدای پاک په صحت باندې، په عبادت باندې ما اوس په ژوند کې بار بار راولي. خو رب د مونږ له د عباداتو توفیق راکا او د ګناهونو نه رب لا یزال د زمونږ او تاسو په دغه میاشتو کې په خصوصي توګه باندې وساتي چې کم از کم ثواب ونکړو، کم از کم چې ګناه مو نکړو، نافرمانی مو نکړو. دا زما استاد لپاره ډیره لویه سعادت مندۍ خبره ده. الٰه العالمین د په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.